بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب ناقل أو لا أو نور سواه سبق آسان. اوس دلته کې د مقبول او د مردود د تقسیم وجه هي مخکې د مقبول او د مردود کې دو وجه هو لکنه. اوس په مقبول او مردود کې تقسیم کیږي، دا تقسیم ولي کیږي، دا تقسیم وجه هي ورسېده دې دوی انقسام الاخبار الاحاد الى المقبول والمردود مع الدليل. او دلته حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی چې دلیل التقسیم هغه د چې اخبار احاد کې درې صورت جوړیږي. سو صورت نو چې صورتونه به درې جوړیږي نو خود به تقسیم قبلی، لكن انما وجب العمل بالمقبول منها د دې اخبار احاد نه په چې کوم مقبول دی په هغه باندې عمل کول سدي لکه لانها اما ان يوجد فيها اصل صفه القبول دا غیر فرض لانها نو دلیل ذکر کی څه ذکر کی چې یا هو بدی کې د قبول هغه اصلي صفت مندلی شي او هغه څه شي دی هغه اصل صفت سره ثبوت او صدق الناقل د ناقل سچای د مخبر سچای چا چې خبر ورکړی دی چا چې د حدیث نقل کړی دی هغه څه دی ریښتونه دی کنه هغه څه دی لکه کنه روات صحیح دي روات صحیح دي هغه کې عدالت ته دویم تراشه او اصل صفت الرد یا په پد کې د رد صفات موجودي د رد صفات په کې سي ثبوت کذب الناقل او لا نو یا هو په پد کې سي چې دا ناقل کاذب دی سدي دی مستلم ابن حجاج دی ابن اسحاق دی واوی چې دا سره د دنه لګي الکه ګر ابن اسحاق وسک مله توخو د داسې مولانا چې ټنګار وکي بیا وسکه یقین ولر د ابن اسحاق د یو سړي ډیر خو جوریج ول نه یادې نه جوریج ول نه یادې او کنه ته چې اسحاق یې جوریج یاد وکړه بعضې داسې کس یاده چې په هغه اړه توثیق یې نه خالص جرغی اوس د اسحاق چې دی د کم از کم د توثیق بیا هم شته په خبرو پوهېږي او دا قاعده د تبلیغیانو په نظم مکروهه ده چې مثال په طور هغې وایي چې هلکه جرخه خو هر سړیږي چې توثیق شته بس جرخه پرېږده توثیق والا مسلمانانو غیبونو باندې به وي نظر نه اچوي که نه نو تبلیغي نه نو زخه دا چلو چلےږي تم پکې بهرحال نو هغه چې کم دی که نه جوریج دی اسحاق دی بالکل خالص جاخی دی نو بیا خو دکې کم صفت راغی د رد اصل صفت پکې راغی د رد او لا یا به پکې نه د عدالت صفاتی ذکری او نو پکې د رد صفاتی نو دا څو صورت شو درې صفات الرد صفات القبول او صفات سکوت خبره پوه شوي څو صورتونه شو درې نو دا دلیل شو که نه شو فالاول لومبي صورت کومو چې ان يوجد فيها اصل صفه القبول یعنی ثبوت صدق الناقل يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به زلطا او ګمان ته به دا خبره غالب تور باندې ورکوزه شوي کومه خبره چې د ناقل رښتونی دی دا ناقل څه دی لکه پس وجه لثبوت صدق ناقله چې دا ناقل کومه خبره کوي نو دا څه ده لکه فیوخذ به نو دغه روایت به څه کولی شي قبل اولی شي یعنی زړه په دې خبره مطمئن شوي غالب ګمان بدای یغلب علی الظن غالب ګمان بدای چې دا مخبر په خپل خبره کې څه دی صادق دی
نو دا روایت به موږ سکو قبلو. والثانی دویم صورت تراشه، دویم صورت سوالکا صفاتو کاذب ناقل یا صفاتو کاذب ناقل. نو دویم صورت شدا یغلب علی الظن کاذب الخبر لثبوت کاذب ناقله فیطرح زړه په دې خبره مطمئنی غالب ګمان بدای، ځکه دا خو ظنیت دي کنه، قطعی خبره خو نه کنه. دغه قطعیت موافقت کتاب الله سره راځي ورسره کنه. نو غالب ګمان بلدای چې دا سړی دا کوم خبره کوي، نو دا سړی په خپل خبره کې څه دی لکه دروغ جن دی، څه دی لکه په د دروغ ثابت دي. فیطرحو نو دا سره روایت په څه ګول شي پر خودلی شي، سبب ګول شي. والثالث دریم صورت څه دی اولا والا صورت. کم صورت دی اولا سو چې نه داغه اصل صفت د قبول راغلی نه اصل صفت د رد راغلی، نو بین شو کنه. دا کم روایت دي خبره معلوم دي ته چې دا غینا عدالت ثابتی او نه په جرح شي سو راویان د داسې معلوم دي. محمد ابن سلام په دې کې مشهور ذکر کی، سعید ابن صعمان دا دوباره کې دغه سکوت ذکر کی. خجی ان وجدت قرینه کیوداس قرینه مندیشت تلحقه باحد القسمین چې دا خبر دی یو دوو قسمونو ته تړي الکا کدا سه قرینه مندیش په مشرا چې دا خبر احد القسمین سره تړي. کوم احد القسمین تا یا صفت المقبول دا یا صفت الرد تا، دا سه یو قرینه چې دا روایت یا مضبوطیه نو التحقا دا خبر به دې سره سکو ملاوو به. که صفات الرد پکې موجود شونه دا خبر بم سکو مردود کو، که صفات المقبول بکرال دا خبر بم سکو مقبول کو بل سره به. و الا کچرته کې یو سره نه تړل کیږي، نه سم خبر سره تړل کیږي نه کاذب خبر سره. فیتوقف فیه نو چې څنګه په دې راوی کې توقف شوی دی په دې خبر کې هم څه ګولګه توقف کو، عمل به پوي نه کو ودریګو با. فاذا توقف عن العمل به کله چې د عمل نه د پتا توقف کو فصار کالمردود نو دغه مردود نشو خو پشان د مردود شو. د کاپ تشبیهیه باندې بزوس خبره کوم مشابه د مردود شو، یعنی د ثانی پشان شو کنه شو کله ثالث پشان شو ثانی پشان شو. لا لثبوت صفت الرد نه خو پکې د رد ثبوت شته په خبره ورسېدي. کل مردود دې پشان د مردود شو، د صفاتو د مردود حکم په نه لګي الکه د لا لثبوت صفت الرد نه معلومه شو. دا معلومه شو چې دغه د مردود صفات نه موندل شوی، خود مقبول صفات پکې نشته نو د مردود پشان هم کو. بل لکونه لم توجد فيه صفاتن بلکې په دی وجه چې په دغه اونې مونږ شو داسې صفاتن نکره نه پس چې پیل راشي نو ترکیب کې څه وږي کی موصوف صفات نو توجب القبول داسې صفات پکې نشته چې د قبولیت مقتضی او موجبي، نو مونږ مردودم نکو کل مردودم کو سمو کالکا. دا صورت د مردود مشابه کو، د مشابهت وجه او علت څه شو؟ هغه علت دا نه چې په خبر کې د مردود صفات دي تاسو خو نه ده کنه، بلکې په دې کې د قبولیت صفات داسې معدوم دي لکه څنګه چې په مردود کې معدومي ورسېده. البته په مردود کې صفت د قبولیت د معدوم کېدو په شان دي کنه، صفات رد پکې موجود شو کنه، خود کې صفات رد موجود نه دي. که صفات رد پکې موجود وي بیا هو په هو المردود، خو چونکه صفات د قبول بګی نشتا او صفات رد پکې موجود نه دي نو مردود نشو، خو کل مردود خو شو په شان د مردود شو. وخایا وقد يقع فيها فاستي کوي او بوایو خان وقد يقع فيها او کله کله واقعا کیږي په دې اخبار احادو کې کما فی اخبار الاحاد المنقسمات ال چې تقسیمول شي
کم ستف تقسیمولی چې کم خبر واحد مشهور او عزیز غریب ته تقسیمولی شي د کې څه واقعیا کیږي کله کله ما هغه اخبار پکې واقعیا کیږي یفید العلم النظریه چې د علم نظری فائدہ ورکي ته کوم علم لکه علم نظری څه ته وي د نوزیر دی چې استدلال ته پکې توجه کیږي کنه بالقرائن په ملګرتیا د نور قرائنو کې علی المختار قول مختار داده خلاف لمن ابا ذلک دا د هغه چا خلاف دي چې هغه ویل دي چې د علم نظری فائدہ ورکي الکا خبر کم خبر چې تقسیمیږي مشهور او عزیز او غریب ته نو خبر واحد مفید د علم قطعی دی کده علم نظری د علم نظری دی کنه بعض ردین انکار کړي نو سو قول شو بکی دو قول شو اخبار احاد سره علم نظری حاصلېږي ک علم بدیهی دا یو سوال لګنه نو حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی چې کم اخبار احاد مشهور عزیز غریب ته تقسیمیږي د علم یقینی فائدہ ورکي یا نه ورکي په دې کې سو قول دي دوا یو قول مختار دی او بل قول غیر مختار دی والخلاف فی التحقیق لفظی ودا اختلاف پدې کې لفظی دی څه دی لکه حقیقی نه دی لأن من جوز اطلاق العلم قیده بکونه نظریه سوک چې وی چې په د باندې د علم اطلاق جائز دی د علم اطلاق کول په سړي لګه قیده بکونه نظریه نو دا علم د نظری سره مقید کړی دی یعنی علم نظری وته ویل دی څه وته ویل دی وهو الحاصل عن الاستدلال او علم نظری هغه ته وی چې استدلال نفس شي ومن ابل اطلاق او چا چې په د باندې د علم نظری اطلاق قولونه انکار کړی نو خاص لفظ العلم بالمتواتر دی وی چې په علم کې د سره نظری نه علم وی یقیني ته الکه هغه علم نظری منینا هغه وی د علم اطلاق صرف په یقیني کیږي په د سره په نظری باندې کیږي نه دا لفظي اختلاف شو کنه شو لفظي اختلاف شو هغه وی چې سره متواتر ته علم یقیني حاصلېږي علم متواتر سره علم و ما عداه او د متواتر نه علاوه چې سدي ظنيون نو دا سدي لکه ظني دي دا د سره د علم فائدہ نه ورکي ولي هغه نظری ته علم وینن هغه علم صرف بدیهی منی لکه علم بدیهی منی علم نظری هغه منی نه کچره علم کې څوک دا تقسیم منی نو هغه بیا دا لفظي مناقشو کې نه پریوسی لکنه لا ينفي لیکن دیم د دې خبره منکر ویني دي ان مختف بالقرائن چې کوم خبره واحد او محتب بالقرائن شي یعنی په نور سلسلو دا خبره واحد مضبوط شي او متواتر ته ورنږدې شي ارجه دې زیات راجه او مضبوطی مما د هغه خبره واحد نه خلا عنها چې هغه غیر محتب بالقرائن الکا دو خبره واحد دي مشرمات او وګدا دو خبره واحد دي خو یو خبره واحد محتب بالقرائن دی ډیر مضبوط دی بل خبره واحد غیر محتب بالقرائن دی ډیر مضبوط نه دی نو دواړو خبره واحد ته خو په یو نظر نه ګوري کنه خود چې که محتب بالقرائن دی ډیر قوي دی هغه سره صرف د علم متواتر د علم فائدہ ورکی کنه ورکی نو کو څوک په علم کې تقسیم نظری او بدیهی ته منی نو هغه وی چې د علم نظری فائدہ څوک وی علم صرف بدیهی نو هغه وی چې علم نظری نشته